سلامونه او احترامات قدرمنو زویما چې د کلی رنگونه ښایستونه بیا د پښتو روایت چې بیا ډېر ښایسته دي. د پښتو یو روایت دی کله چې ماشوم وګرځي نو په هغه پسې شاته بیا که کوړي پاخه کړي او هغه پسې ورغړي. اگر چې دا رزق دی دغه شانتې کول نه دي پکار، د هغې خپل احترام دی، خو د پښتو خپل روایت دی. دا زما یو ډېر نازولی وراره دی، ګلزار د هغه زوی دی، زوحان ته نوم دی، چونکې دی ګرځېدلی دی نو په ده پسې دغه کوړي نن چې راغی هغه رسم و هغه پاخه شوي وو. زه سهار راغلی وم، بابا سره مې واده کړی و، خو چونکې کارونه مې وو نو بیا لږ مصروف وم، تللی مې اوس مازدیګر کې رالم. ککوړي اوس هم ګرم دي او چای پسې اوس هم دی. نو یو دا ذهن دی دا نازولی دی. کله چې زه په کراچۍ کې وم او خپلې زده کړې مې کولې نو ده سره چونکې زما یو ډېر قریبي تعلق جوړ شوی و، ماشوم دی ډېر نازولی دی او دا ویښته رانه ټول ستاسې راختلي دي او سره رانه دره شکولي وو. ده و بشرا د کزن و. نو دا د پښتو روایت. بل زه خوشحاله به دی ما چې د کراچۍ نه کلي ته رالو نو دا ماشومان دلته چې لویږي نو د دی په مینه کې، د دی په شعور کې او د دی په سوچ کې به پښتو او د پښتو روایت او اجره به یې جومات به نو انشاءالله دا هغه ماشومان بیا چې دی به په پښتو ننګ کې او په خپل مور پلار او په کلي او په روایتو باندې